ډیرو محترم مسلمانانو، نن د هفتې د ورځې یو خاص وظیفه د کن فیکون زه تاسو له درکوم ان شاء الله، چې دې وظیفې سره به الله جل شانه ستاسو هر رنګ حاجت او مقصد پوره کی، او الله جل شانه به تاسو ته ډیر هغه حاجتونه پوره کی، هغه مقاصد به الله تعالی ستاسو حل کی، کم مقاصد او حاجتونه چې نه پوره کیږي. ځکه چې دا کن فیکون وظیفه چې دا د سورت یاسین آخري آیاتونو کې دا الفاظ راځي: اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العظيم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. چې الله تعالی د یو شي اراده وکړي، د هغې د وجود اراده وکړي، نو بس کن فیکون لفظونه له خپلو کې میلاو شوي نه وي، چې الله جل شانه د انسان حاجت د انسان مقصد پوره کوي او الله تعالی هر یو څیز ته وجود ورکوي. لہذا کو تاسو حاجت داسې وي چې د هغې وجود له ښکاره نه ښکاري، یا ستاسو داسې یو مراد وي چې هغه د هغې له وجود نشته دی او تاسو وایي چې د دې وجود ښکاره شي، یعنی دا عملي توګې سره دا زما دا مشکل ختم شي، عملي کارګردګۍ سره زما دا حاجت پوره شي، نو مسلمانانو دې وظیفې سره به انشاءالله العزیز تاسو دا حاجت او دغه مقصد پوره کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترم مسلمانانو او په دین مینو، زه شروع د رب کریم په هغه ذات باندې کوم کم چې ډیر زیات محربانه دی، کم رب چې کن فیکون جمله وفرمایي، د هغې د کن فیکون جملې یو ځای کېدو نه مخکې هر یو څیز ته وجود میلاویږي، هر یو څیز الله تعالی په وجود کې راولي، او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې درود ډیر فکروړاو په ارباو باندې چې ډیر رحمت للعالمین پیغمبر الله تعالی ما تاسو ته راکړی دی. نن زمونږ وظیفه د کن فیکون ده، دا به تاسو د څلور ټایمه صرف کوئ، یعنی یو ورځ وظیفه ده، 2 ورځې تر 3 ورځو پورې به دا وظیفه تاسو جاری او ساری ساتئ انشاءالله العزیز. چې کم حاجت تاسو د الله تعالی نه غواړئ هغه حاجت به پوره کیږي، کم مقصد تاسو د الله تعالی نه طلب کوئ هغه مقصد بس تاسو پوره کیږي. لہذا وظیفه ډیره انتهایی اسانه ده انشاءالله العزیز. دا وظیفه خامخا تاسو وکئ. دا وظیفه به تاسو 3 ورځې کوئ مسلسل، په لومبۍ ورځ، دویمه، دریمه. په لومبۍ ورځ چې په هره ورځ شروع کوئ مسلمانانو، لیکن 3 ورځې به دا تاسو پابندۍ سره کوئ. وظیفه دا رنګې ده چې تاسو به په لومبۍ ورځ باندې 21 کرته درود ابراهیمي ووایئ. کم درود شریف چې موږ په مانځه کې وایو او هغه درود شریف به تاسو 21 کرته ووایئ. د هغې نه پس به تاسو دا وظیفه د ماسخوتن د مانځه نه پس وکړئ، ډېره زیاته او بهتره وي. او که ماسخوتن نه وي نو د مازدیګر د لمونځ نه پس دې 2 ټایمونو کې چې هر ټایم تاسو سره فارغه وي هغه ټایم کې وکئ. که د مازدیګر د لمونځ نه پس کوئ نو بیا به د مازدیګر لمونځ چې څنګه وشي دا وظیفه به شروع کړئ، تر د ماښام اذانونو پورې به دا وظیفه کوئ. یعنی دغه ټایم کې به دا شمارئ نه، بس دا کن فیکون، یا الله کن فیکون، یا الله کن فیکون، یا الله کن فیکون. دا وظیفه به تاسو جاری او ساری وساتئ. صحیح شوه؟ مخکې به 23 کرته درود شریف، وروسته 21 کرته د درود شریف، منځ کې به د مازدیګر د ماښامه پورې دا وظیفه ساتئ، او هغې نه پس به تاسو د خپل حاجت او د خپل مقصد دپاره اذانونو په ټایم کې دعا وغواړئ. چې کله اذانونه د ماښام شروع شي، که د ماسخوتن لمونځ نه پس یې کوئ نو بیا به 500 کرته وایئ، مخکې وروسته دغه 21 کرته درود شریف، او منځ کې دغه 500 پیرې یا الله کن فیکون. صحیح شو؟ دا وظیفه به تاسو کوئ. په 2مه ورځ باندې بیا دغه ترتیب دی. که د مازدیګر یې کوئ نو مازدیګر یې به شمارئ، نو که د ماسخوتن یې کوئ نو ماسخوتن یې به یو تعداد پې سیوا کوئ، یعنی 500 او 1 مرتبه به تاسو د ماسخوتن د مانځه نه پس وایئ. مخکې وروسته به 21 کرته درود شریف وایئ، او که ورسره مو 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړو دې وظیفې نه مخکې نو ډېر زیات به بهتره وي. بیا په 3مه ورځ مسلمانان ورونو بیا دغه د مازدیګر دغه ترتیب دی چې مخکې 21 کرته درود شریف او وروسته 21 کرته درود شریف، او دا تر د ماښام د اذانونو پورې یا د اذانونو لږ مخکې به ختمه کړئ، چې دغه ټایم کې تاسو د خپل ځان دپاره دعا وغواړئ. او د ماسخوتن د لمونځ نه پس په 3مه ورځ باندې بیا
1502 مرتبه وایي ها 21 کرته مخکې درود شریف 21 کرته وروسته درود شریف او 1502 مرتبه دا تاسو به د ماسخوتن د مونځ نه پس په درېیمه شپه باندې وایي. دغه طریقې سره به دا وظیفه ستاسو جاري وي انشاءالله چې 3 ورځو کې د حاجت پوره شي. یو ورځ کې دې پوره شي چې کله الله تعالی وغوښتو حاجتونه به پوره کړي. ګوره د الله تعالی نه ذات نه ما سوا زموږ څوک نشته. ګوره دا خبره ذهن کې وساتئ. خو تاسو له ډېر مخلوقات راټول شي او ستاسو حاجت غواړي نشي پوره کولی ها. صرف الله به حاجت پوره کړي. د الله تعالی د در نه امیدي مه کوئ. د الله تعالی ذات باندې توکل کوئ. د الله تعالی سره خپل تعلق برابر کوئ. ګوره د الله تعالی سره خپل مینه عشق برابر کوئ. ګوره بیا چې تاسو څه غواړئ هغه به میلاویږي. که ستاسو دنیادار یو باچا سره تعلق پیدا شي نو په هغه باندې تاسو څومره غاړه کارونه ځان دپاره کوئ بلکې د نورو خلکو دپاره هم شپارس کوئ. چې ستاسو د الله تعالی سره تعلق برابر شي نو بیا به د نورو خلکو دپاره هم تاسو د الله تعالی نه غواړئ د الله تعالی د ذات څخه ورته شفارس کوئ. لہذا دا وظیفه انشاءالله العزیز تاسو جاري او ساري وساتئ. موږ تاسو دعاګانې کوو. په مدرسه کې هم ختم ستاسو دپاره کېږي. که چا دپاره ضرورت وي د هر قسم ختم دپاره مفتک الذي د الله په نوم به یې درته کوو انشاءالله. 1 روپۍ درنه نه غواړو. دغه رنګې که وظایف وي موږ سره رابطه کولی شئ. وظایف هم تاسو ته درکوو. که موږ سره څوک رابطه کول غواړي نمبر 0345 98 97 591 نمبر دی واتساپ. په دې باندې رابطه هم کولی شئ د خپلو حاجتونو دپاره او د مشورو دپاره او د وظایفو دپاره او دغه رنګې د ختمونو دپاره انشاءالله تاسو ته موږ ختمونه هم کوو وظایف هم درکوو مشورې هم درکوو. الله جل شانه د ستاسو حامي او ناصر مددګار شي. الله تعالی د ټولو مسلمانانو نارینه او زنانو حاجتونه پوره کړي. الله تعالی د ټولو مؤمنانو مسلمانانو مسافرو الله تعالی حامي او ناصر مددګار شي. جزاک الله خیر احسن الجزا.